شپږم نمبر خصوصیت د دې میاش هغه دا دی چې په دې کې یو شپږ روجي نیول دا مستحب دي. دا شپږم نمبر خصوصیت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صام رمضان، کم سړی چې د رمضان روجي ونیسي ثم اتبعه ستا من شوال، او بیا دینه پس د شوال شپږ روجي ونیسي، کان کصیام الدهر، دا داسې دی لکه د ټوله زندګي دا روجي نیولي. دا ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ دا روایت را نقل کړی. د رمضان د میاشت نه پس شپږ روجي چا ونیولې، دا داسې دی لکه ټول عمر د روجه وه. یو بل صحابي د نبی رسول الله غلام دی، ثوبان رضی الله تعالی عنہ، هغه فرمایي چې نبی رسول الله فرمایي من صام 6 ایام بعد الفطر، کم سړی چې شپږ روجي د ورکوټ اختر نه پس دا شپږ روجي ونیسي، کان تمام السنه، دا داسې دی لکه ټول کال د روجي. بیا فرمای من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، چې الله په قران کې فرمای چې کوم سړی یو نیکیو کی دته به 10 بدله ملاویږي. ابن ماجه دا روایت را نقل کړی. دریم نمبر روایت د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دی. هغه فرمای چې رسول الله مبارک فرمای چې کوم سړی د رمضان روجي ونیسي ثم اتبعه 6 من شوال، بیا د شوال شپږ روجي ونیسي، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، دا داسې د ګناهونو نه پاک کیږي لکه د خپل د مور اوس پیدا شو. دا مسله شوه. دا څنګه ثواب دومره زیات ملاویږي؟ نو الله پاک په قرآن کې فرمایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، کم سړی چې یوه نیکي وکړي کم از کم دته 10 نیکۍ ملاویږي. نو علما وایي د سپوږمۍ په اعتبار سره کال دا 360 ورځې 380 ورځې دا کال وي. نو د یو میاشت د روجي دا یو ورځ چې پکې کمه راځي که ته دا ویله پکې کمه راغله، اسلامي میاشت نبي علیه الصلاة والسلام د خپل په عمر کې 9 پیرې روجي نیولې. څو پیرې؟ 9 پیرې. دې کې 2 پیرې 10 روجي نیولې دي، 2 پیرې رسول الله مبارک دا 29 روجي نیولې. نو ګوره جي د 10 روجو ثواب به تا ته ملاویږي، او شپږ دا شو 36 شو، او یو نیکي الله پاک په 10 باندې ورکوي، نو 36 په 10 باندې کا دا 380 شو. نو داسې شو چې تا د رمضان روجي ونیولې او بیا د شپږ نورې ونیولې، داسې شو لکه ټول کال ستا روجه و، بیا د بل کال داسې و په ټول کال، نو ټول عمر ستا به روجي حسابېږي، د روجي ثواب به درته الله پاک درکوي. دې مسله باندې ځان پوهېږي. په دې مسله کې زمونږ اکثر 4 امامان په ټوله دنیا کې رایج دي د مسلمانانو. 4 امامان دي. یو امام ابو حنیفه صاحب دی، او یو امام مالک صاحب دی، او یو امام شافعي صاحب دی، یو امام احمد بن حنبل صاحب دی. دې روجو باره کې د دوی سره ایله. نو ګورئ جي 3 امامان، امام شافعي صاحب، امام احمد بن حنبل صاحب او امام ابو حنیفه صاحب، دا فرمایي چې دا روجي مستحب دي، د دې نیول باعث د ثواب دي، او الله پاک به د ټول کال ثواب تا ته د روجي درکوي. یو امام دی امام مالک رحمت الله علیه، هغه وایي چې دا مکروه دي. خو ګورې دا یاد ساتئ، هغه دا نه وایي چې دا روجي نیول مکروه دي، هغه دا وایي چې کوم سړی فرض درجه ورکوي. بعضې خلک ډېر کمعقل خلک دا شته، دا درته بیانومه بیا، چې هغه دې روجي ته ډېر ضروري ګوري او یو فرض شانته ورته ګوري او ډېر اهمیت ورکوي. نو ځکه امام مالک رحمت الله علیه وایي چې دا مکروه دي. باقی د هغې څومره کتابونه د هغې د مذهب والا دي مسلک والا په ټولو کې صراحتاً دا راغلی چې مطلق روجي نیول د دې دا مستحب دی. اوس 2 امامان داسې دي، امام شافعي رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. دا وایي چې دا روجي چې کله ته دا شپږ نیسي دا به پې در پې نیسي. پې در پې څه معنی؟ چې تا روجي چالو کې د اختر په 4مه باندې، نو 4مه 5مه 6مه 7مه 8مه 9مه پې در پې نیول دا مستحب دي، ځان له نیول دا ښه نه دي. زمونږ امام ابو حنیفه صاحب د شپږو روجو باره کې دا خبره کوي
چې نه دا په دې شوال په ټوله میاشت کې نیولی شي. مطلب یو روژه دې په څلورمه باندې ونیوله د شوال روژو کې، او یو روژه دې چې کوم دی په لسمه باندې ونیوله، یو دې په 12مه باندې ونیوله، یو په 15مه باندې، یو په 20مه باندې، بل په 25مه باندې. نو هیڅ ناجایز او هیڅ غیر معتبر نه دی، بالکل یې نیولی شي. په دې خلکو په سوچونو کې دا یو سوچ دا دی چې دا پرې در پې نیسي. دا خبره غلطه ده. زمونږ د امام صاحب قول داسې دی چې نه دا روژې به بیل بیل نیولی شي، هېڅ خبره پکې نشته. په دې مسله به هم پوه شوي. دې باره کې د شپږو روژو باره کې یو څو مسلې درته بیانوم. یو مسله خو دا ده، بهتره طریقه دا ده، بعضې خلکو ته قضا رمضان روژې پاتې، لکه ښځو ماهواري راغلي، هغه ته شپږ یا اووه یا اته روژې پاتې د رمضان المبارک، یا داسې بعضې سړي وي او ډېر سخت بیمار شوي په رمضان کې، نو یو روژه دوی خوړلي. نو علما وایي په دې حدیث کې راغلي چا چې د رمضان روژې ونیولې ثم اتبعه ستا من شوال، او بیا یې د شوال شپږ روژې ونیولې، نو د ده ثواب داسې دی لکه ټول عمر د روژې ونیولې. نو علما وایي چې اول به دا قضا روژې نیسي. بهتره دا ده ځکه په دلته راغلی داسې چې د رمضان روژې ونیسي او هغې نه پس بیا شپږ روژې ونیسي، نو د ټولو کال د روژې ثواب به ملاویږي. نو بعضې علما پکې دا وایي چې اول به ته قضا روژې پوره کړې، کومو ښځو ته شپږ روژې پاتې، کومو سړو ته پاتې، هغه دې پوره کړي، هغې نه پس دې بیا شپږ روژې د شوال ونیسي. که هغه 2 ورځې پس نیسي، یو روژه که 3 ورځې پس نیسي، دته به د ټول عمر د روژې ثواب ملاوي. بعضې علما پکې دا هم وایي چې نه، که یو ښځې نه قضا روژې پاتې خیر دی، دا دې په بله میاشت کې ونیسي، خو د دې میاشت خپل فضیلت دی چې دا شپږ دې ونیسي، دته به الله پاک د ټول کال یا د ټول عمر د روژو ثواب ورکوي. یو مسله دا شي. دویمه مسله، بعضې خلک دا شپږ روژې چې نیسي په دې کې بیا اختر کوي. دا په دې کې نشته. دې ته ششعین هم وایي چې دا شپږ روژې ونیسي بیا هغې نه بس اختر کوي. دا په شریعت کې نشته. دویمه مسله د دې شپږو روژو باره کې دا ده، بعضې ښځې داسې وي، سړي هم داسې وي چې هغه د خپل قضا روژې ونیسي، نیت پکې د دې مو کې چې زه د شوال روژې نیسم. داسې به تاسو اورېدلي هم دی که نه؟ بعضې ښځې داسې کوي چې دا شپږ روژې د شوال نیسي، په کوم طریقه یې نیسي؟ اب پکې د خپل د هغه روژو نیت هم کوي چې کوم ته په رمضان کې پاتې شوي دي، د هغې نیت هم وکړي. نو وایي روژه هغه نیسم، د شوال هم پکې راغی. دا خبره غلطه ده. د رمضان روژې به بیلې نیسي، د هغې به بیل نیت کې، د هغې د نیت باره کې د څلورمه مسله ذکر کوو. د هغې بیل نیت دی او د دې روژو دا بیل نیت دی. دواړه روژې به، یو روژه به په 2 نیتو باندې نه نیسي چې ته پکې د روژې نیت هم وکړي او ته پکې د شوال د شپږو روژو نیت هم وکړي او دا ونیسي، ته ثواب به ماته د هغې هم ملاویږي، د دې هم ملاویږي. دا خبره غلطه ده. 4 نمبر مسله، د رمضان په روژو کې به نیت د شپې نه کې، خو د شوال په روژو کې به نیت د شپې نه کې. دا نفلي روژې دي. که یو سړی سحر را پاسېدو مانځه ته او بیا صیب اوده شو، بعضې صیبان اوده کېږي، دا صیب هم اوده شو، خو د نور د راخاته په وخت کې یا د نور د راختونه لږ موده پس هم را پاسېدو او څه څښلي نه وو، څه خوړلي هم نه وو، او د دې وخت نه نیت وکړو چې زه د شوال روژه نیسم، بلکل یې نیولی شي، دته به ثواب ملاویږي. ولې دا نفل روژه ده. په نفل روژو کې د زوال نه مخکې نیت کول دا یو مستحب عمل دی، خو په فرض روژو کې به داسې بیا نه کوي. نو دا د شپږو روژو باره کې یو څو مسایل وو چې ما ستاسو وړاندې ذکر کړه. دا شپږ روژې نیول د ثواب مې درته ذکر کړه. دا داسې دی لکه ټول عمر یو انسان روژې نیسي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ټول انشاء الله کوشش وکړئ کورونو کې ویناګانې وکړي چې دا شپږ روژې هر یو زنانه هر یو سړی ونیسي. واخر دعوانا ان الحمد لله.